په کوم ځای کې فرعون یې په هغه ځای کې الله تعالی موسی پیدا کوي. نو دا چې کوم دلته دې وخت کې مسایل دي په 400 ضلع کې په هغې کې سرفهرست کوم مسله چې دا نو هغه د منشیاتو او خاص کر د آیس په شکل کې چې کومه نشه ده. او بیا دلته یو بله خبره هم ډېره زیاته څه وخت کې لږ دی کې کمې راغلي وو کومې ته چې مونږ انډرپلې وایو. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې امن جرګه دې وخت کې د پښتونخوا په 18 ضلعو کې د صوبایي چیرمن سید کمال شاه باچا په مشرۍ کې د سود خلاف، د آیس فروشو خلاف، د قبضه مافیا خلاف او دې سره سره چې کومې معاشرتي برایۍ دي نو د هغې په ضد باندې کار کوي. د ډېرې مودې نه زموږ د 400 په تحصیل باندې نظر و او الحمدلله 400 تحصیل لپاره موږ ته ډېر تکړه مشران چې هغې کې کفایت ناظم صاحب چې ما سره څنګ کې ناست دی، وهاب باچا چې څه تعارف محتاج نه دی، یا ثاقب باچا، یا دلته کې نور ډېر ستر مشران دي. نو هغوی باقاعده د امن جرګې دغه ویژن ته، دغه مقصد ته، دغه سوچ ته، دغه فکر ته هرکلي وي او دغه خبره چې په دې فتنې په دور کې داسې خلکه ملاوېدل چې هغه د بل د بچي خیال ساتي. نو یقینا باچا صاحب د مردان دی خو زموږ د 400 ورسره ډېر زیات فکر وي. نو زه هم ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته ډېر په نیم کال باندې خپل ټول مصروفیات یې رد کړل او موږ وی چې دلته کې نن به ډېر غټ پروګرام و خو په دغه دیره کې یو غم را جوړ شوی و. د دغې غم په وجه باندې موږ خپل پروګرام کینسل کړ. ډېر زر ده چې دلته کې موږ ښکلې یو جلسه کوو، 400 خلکو ته هم دغه میسج ورکوو. خو تاسو ته د سود خلاف یا داسې آیس فروش وینئ نو بالکل پوري چې کوم دی نو موږ ته اطلاع کولی شئ. امن جرګه دا ستاسو سره څنګ په څنګ ولاړه ده. ناظم صاحب کومه مشري چې تحصیل 400 تاسو ته در په غاړه کېږي نو څه به وایې په دې موقع باندې؟ او سید کمال شاه باچا موجود دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان ویزو اول ستاسو شکریا ادا کوم او د باچا صاحب هم ډېر شکریا ادا کوم چې موږ له راغې او د قیمتي وخت یې موږ له راکړ. څومره چې دغه خبره ده د منشیاتو د آیسو دا یو نسور دی زموږ په دې معاشره کې چې دی نو یو منظم طریقې سره چې دی نو دا را دغه شوی دی زموږ په نوجوانانو کې، زموږ چې نو په معاشره کې زموږ د تعلیمي ادارو او زموږ د نوجوانانو د ژوند چې نو دا دوی چې دی نو یو کوکلکولو لپاره زموږ د دې معاشرې چې دی نو بنیادونه چې دی نو دا ختمولو لپاره چې دی نو یو سازش دی منظم طریقې سره دا به موږ چې نو ختموو. دا چې نو موږ په دې خپلو معاشره کې چې کوم زموږ ملګري دي دا یوازې د حکومت کار نه دی چې هغوی به راپسې او دا به ختموي. موږ به چې نو یو ځای کېږو، ټول به په څنګ ودرېږو باچا صاحب سره، د امن جرګې سره او دا به چې نو ختمو. ناظم صاحب امن جرګه کې نه ووټ شته نه نوټ شته، وسایل دي، منډه ده او مخې ته راتګ دي، نو کار یې ګران هم دی. کار یې ګران دی. انشاءالله موږ چې نو موږ پوره اراده کړې ده او خپل چې څونه زموږ وسایل دي، زموږ څونه قوت دی هغې سره به چې نو موږ خپل دغه کوو او باچا صاحب سره به چې نو څنګ په څنګ منډه وو انشاءالله. باچا صاحب، کفایت صاحب، تحصیل 400 صدر وهاب باچا، موږ ورسره جنرال سیکرټري چې څنګه ستاسو په هدایاتو باندې او دغه هم تمه ترې څرګنده کړې ده چې کار به کول وي کار، نو تاسو به جي په دې موقع باندې څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني الف خان شیربو صاحب، ستاسو د محنت او ستاسو د منډې ترړې چې نن په 400 کې 400 تحصیل کې تاسو داسې ښکلي خلک لکه د کفایت ناظم صاحب په شان، د وهاب باچا صاحب په شان، د ثاقب صاحب په شان ښکلي نوجوانان او د خلکو اعتماد باندې پوره ختونکي دوستان نن دې ته جوړ کړو چې دوی د امن جرګې زموږ په 400 تحصیل کې نمایندګي وکړي. نو داسې دی چې دا زموږ دا کار چې دی نو دا آسان کار نه دی، دا سخت کار دی. دا د الله تعالی نظام دی، سیستم دی او مکافات عمل دې ته وایي چې په کوم ځای کې فرعون یې په هغه ځای کې الله تعالی موسی پیدا کوي. نو دا چې کوم دلته دې وخت کې مسایل دي په 400 ضلع کې په هغې کې سرفهرست کوم مسله چې دا نو هغه د منشیاتو او خاص کر د آیس په شکل کې چې کومه نشه ده. او بیا دلته یو بله خبره هم ډېره زیاته څه وخت کې لږ دی کې کمې راغلي وو کومې ته چې مونږ انډرپلې وایو. دلته د سود دا کم کاروبار چې د انډرپلې په نوم انډرپلې په شکل کې چلیږي. نو امن جرګه انشاءالله که خیري د دې خبرې چې کوم دی د شروع نه موږ دا عزم کړی دی زموږ ملګرو زموږ عهدیدارو چې دا دواړه برایي چې دي دا سماجي برایي هم دي، دا مذهبي برایي هم دي او د دې د خاتمې دپاره انشاءالله که خیري امن جرګې سره یو پلان یو تګلاره شته
دا به انشاءالله که خیر مونږ چې نیکسټ ټایم بیا دلته چارسدي ته راځو نو مونږ به دلته د چارسدي ولس لپاره هغه پلین هغه تګلاره انشاءالله هغه اعلان وکړو او زه د دې د بادشاه صاحب دی او د ناظم صاحب دی کفایت صاحب دی ډېر زیاته مشکور یم چې دوی موږ سره په دې قافله کې شمولیت وکړو او مخکې چې کوم موږ جدوجہد وکړو نو انشاءالله دا زمونږ چې څونه عمر یې دي څونه عمر انشاءالله دا د عمر ملګرتیا ده دا به یو بل سره انشاءالله په ډېره ښه طریقه پالو. ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو امن جرګه خیبر پښتونخوا چیرمن سید کمال شاه باچا د 2015 نه غټې خبرې چې هغه د سخاکوټ نه دغه غواکار لرې کړي دي. بله خبره زمونږ چارسدي نه سودخواره چې کوم دي تحصیل تنګي نه هغې شړلي دي. درېیمه خبره چې کومه ده د سود خلاف خو نن په اسمبلی کې بیل پاس شوی دی د امن جرګې ته کریډټ ځي کمال شاه باچا ته کریډټ ځي د اسپروشو خلاف چې په دغه قانون کې کم ترمیم شوی دی دا کریډټ امن جرګې ته ځي. نو ګرانو کتونکو ستاسو مخې ته موجود دغه کمال شاه باچا یقینا چې د ټولې پښتونخوا د هغې بچو فکر کوي کم چې په دغه آیس په دغه نشه کې راتلونکي وخت کې ککړېږي موږ وینو ځکه چې ځای په ځای دغه دنده ډېره زیاته شوه. دلته چارسدي تحصیل کې موږ له ډېر تکړه مشران الله پاک راکړل او یقینا دا یو جهاد دی خپل ځان له آخرت ښه کوي. د امن جرګې چې څوک هم ملګري کېږي په ګړي خمیدګل کې د چارسدي زمونږ مین دفتر دی سار نه واله ماښامه پورې پکې زه هم موجود یم. دلته کې تاسو خپل دغه شانتې د اسپروشو خلاف چې پولیس پکې ککړ وي او پولیس یې ملګرتیا کوي موږ ته اطلاع راکولی شي یا د سودخورو خلاف چې کوم دی راتلی شي. دلته کې زمونږ کفایت خان چې کوم دی چې دې ځای ناظم هم دی او زمونږ د تحصیل چارسدي صدر خوم دی. دغه شانتې زمونږ وهاب باچا زمونږ جنرال سیکرټري او نور تنظیم چې کوم دی موږ سره مکمل دی خو هغه به ډېر زر په جلسه کې اناونس کوو. دې سره زمونږ د ضلعي تنظیم چې کوم دی شاهد خان کتوزی زمونږ ضلعي صدر دغه شانتې شب قدر تنګي تحصیل تنظیم چې کوم دی ډېر زر اناونس کوو. نو انشاءالله چارسده کې به ډېر زر ده چې امن جرګه به ځای په ځای خورېږي او د دغه سودخورو د دغه اسپروشو خوبونه به نور موږ ارامو او د دې نه مخکې پولیس ته وایو انتظامي ته وایو چې خپلې قبلې هم درسته کړي او د دې خلکو په ضد باندې کاروایي هم وکړي. یعنې دا کمال شاه باچا په مشرۍ کې به زمونږ به بیا ستاسو خلاف هم دلته کې احتجاجونه کوو. نو ډېره زیاته مننه کوم دغې ملګرو او دوی ته مبارکي وایم چې په دغه قافله کې د باچا صاحب مټي جوړ شو ملګري جوړ شو. ډېره مننه.